ختم نبوت معنی څه ده؟ ختم نبوت څه ته ویل کېږي؟ نن عام مسلمان ته په دې معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې دې نه نه دي خبر چې دا ختم نبوت څه ته ویل کېږي. جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا جھکنا بھی نہیں آتا بکنا بھی نہیں آتا ہم جان لٹائیں گے ہم جان لٹائیں گے ڈر ختم نبوت بند میں مال سر قربان دے سودا پدین منم دغام اعلان دے سودا پدین منم دغام اعلان دے. بٹگرام ضلع په پاکستان کې دا یو مواحد ضلع ده. مونږ سره په دې ضلع کې بریلوي مذهب والا نشتی، مونږ سره په دې ضلع کې شیعه مذهب والا نشتی، مونږ سره په دې ضلع کې قادیانې نشتی، مونږ سره په دې ضلع کې د نورو مسالک والا هم نشتی، نور مسالک چې دي د هغې هم نشتی. مونږ سره دا خوا کې مانسرې ضلع لګېدلې ده. کله چې بټګرام ختم شي مانسره شروع شي نو ونو ته چیلډي اچولې دي ا دې ونو سجدې کېږي. داسې مونږ ته دا شنګله شروع ده. کله چې شنګله ختمه شي نو د ونو سجدې شروع دي، ونو ته خلکو کپړې ځوړندې کړي دي. خو الحمدلله دا زمونږ په د بټګرام واحد داسې ضلع ده چې په دې کې 100% کسان مواحد دي، دې کې بل مسلک والاړو شته دی نه. او زمونږ دا کسان د دې نه هم نه خبره دي چې دا ختم نبوت څه ته وایي. دا ختم نبوت د تحریک جوړ شوی ولې دی، د دې څه وجه وه چې دا جوړ شو. زما ځای کېدل د دې یو مقصد دی چې عقیده ختم نبوت باندې موږ ځان پوهېږو چې دا عقیده څه ده، د دې مطلب څه دی، او چې دا علم موږ ته راشي او دا موږ مخې ته منتقل کړو. د جماعت اسلامی دعوت چې دی هغه هم دغه دی چې دا اسلام په نوم باندې آزاد شوی ملک دی او دلته د غیر الله نظام دی، دلته د طاغوت حکمرانی ده. موږ چې د طاغوت د غیر الله نظام ختم شي او د شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه نظام په دې ملک کې نافذ شي. دغه د نبی علیه الصلاة والسلام مشن و دغه چې کوم دی د جماعت اسلامي مشن دی. دغې لپاره موږ مختلفو شعبو کې چې کوم دی کار کوو. زموږ پیش نظر د اجتماع نه سیاسي اغراض و مقاصد نشته چې زموږ سیاسي مقصد دی او موږ هغه حاصلو. موږ محض د الله تبارک وتعالی رضا حاصلو اور په دې امید لرم تاسو لپاره هم امید لرم او ځان لپاره هم مفتی صاحب ان شاء الله قیامت پر ورځ د نبی علیه الصلاة والسلام د شفاعت مستحق به ان شاء الله موږ ګرځو. په دغه امید باندې دا هلې ځلې کوو چې قیامت پر ورځ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونو نه حوض کوثر اوبه به ان شاء الله موږ ته میلاویږي. دغه جدوجهد به جاري ساتو. په خپله ښکار لتلی وم، خپله ښکار شوم او دغه رنګې هغوی جماعت اسلامی کې ترالل او شمولیت یې وکړه. زه دوی چې کوم دی د مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان مرکزی صدر هم دي. زه د هغو په منځ کې او ستاسو په منځ کې زیات رکاوټ نه جوړېدل غواړم. هغوی ته د خطاب دعوت ورکوم مفتی امتیاز مروت صاحب چې هغوی راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مفتی امتیاز مروت صاحب. انتہائی واجب الاحترام محترم جناب حافظ رشید احمد صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بٹگرام، برادرم محمد رفیق خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ضلع بٹگرام، اور رہنمائی جماعت اسلامی جناب عادل نواز خان صاحب، برادر مکرم مولانا فضل حبیب صاحب صدر مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع بٹگرام، نائب صدر مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع بٹگرام جناب مولانا نوشاد صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور بدی پروگرام کے شریک انتہائی معزز و محترم و مشران و کشران و حمزلورونو د ختم نبوت په حوالے سره دا پروگرام دا نو دې حوالے سره بزو چند انتہائی اہم خبر تاسو په خدمت کې عرض کول غواړم. همونږ او تاسو به چې څومره شرکا یو دلته مونږ به دا عزم کوو او الله سره به دا وعده کوو چې یا الله دا باقی ژوند به
دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس اور دے ختم نبوت محافظین جوڑی ہوئی انشاءاللہ. دے ما عزت مند دورنو ختم نبوت معنی صدا ختم نبوت ستویلے کی نن عام مسلمان تا پدے معاشرے کے دیر خلق داسی دی چے دین ندی خبر چے دا ختم نبوت ستویلے کی. ختم نبوت معنی دا چے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تعالی آخری نبی او آخری رسول دے او دن پس بتر قیامت پورے بلسوک نبی او رسول نہیں گی. دے تو وہی عقیدہ ختم نبوت او دا عقیدہ دے اسلام اساسی او بنیادی عقیدہ دا چھے محمد الرسول اللہ آخری نبی او دن پس تر قیامت پورے بلسوک نبی بنا جوڑی گی. تاریخ اسلام کا مونگا و تاسو مطالب وہ تاریخ اسلام کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین ترنن پورے دے امت مسلمت تاریخ و دے خبر گوا دے سے مسلمانانو ختم نبوت باندے کلہم مفاہمت او سمجھوتا نہ کرے. وہ ختم نبوت باندے مصالحات نہ شوے وہ عقیدہ توحید باندے مسلمانانو مفاہمت کڑے دا سمجھوتا کڑے دا. عقیدہ رسالت باندے مسلمانانو مفاہمت کڑے دا لیکن ختم نبوت باندے مسلمانانو مفاہمت نہ کرے. قاصدان راغل مدینے تے خط روڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخ کے خط گلاو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دی کجورے و سانگا پرتوا اغین و پانا اوشو کولا اور توی فرمائل چھ ما دے خدای پو ذات قسم وی دے نبوت پو دے معاملے کے زدے وی پانی عمرہم چالا سے نشم پر کولا ذکر چھ آخری نبیم مانا پس بل نبی نشتا. او قاصدانو نے تپوس وکر چھ تاسو ہم دا مسلمہ باندی ایمان را وڑا دا نو اغور توی چھ اوجی مونگ ایمان پر آوڑا ہے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے چھ تاسو قاصدان نوے نو ما دے خدای پو ذات قسم وی تاسو دوڑو نبا ما سرو نکٹ کولا خود تاسو قاصدانی و قاصد زنو جنو. نبی علیہ السلام جب مبارک ندا الفاظ اوتل چیز قاصد نو جنم طول دنیا محذب معاشرے کی دا قانون جوڑ شچ قاصد بسوک نو جنم. میدان جنگ کے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دو خبریں پیش کرے. سو خبریں پیش کرے لگ بمات جواب ہم رکھوئے. سو خبریں دو جنگ بدر کے درے خبریں شوی دی احد کے درے خبریں ہر جنگ کے درے خبریں شوی دی چراشا کلمہ ہوا دی اللہ وحدانیت او دی محمد مصطفیٰ رسالت منا او کدا نمنے بے ٹیکس او جزیہ را کوا او کدا ہم نہیں بیا جنگ. لیکن پدی جنگ کے دو خبریں ایوہ خبر ہے چراشی ختم نبوت امنے راشی امنے چی محمد الرسول اللہ آخری نبی دا او کدا نمنے بے آخری آپشن جنگ دا پمیس کے بل لار بے نشتا کچھ لو او کچھ دو پو بنیاد بانے مفاہمت نشتا ٹیکس او جزیہ نشتا دا ٹول جہان او دا ٹول دنیا کا راکے چھے محمد مصطفیٰ آخری نبی نمانے نو اتا وجود دا مسلمان پزمہ کے باندے نہ برداشت کی. ٹیکس او جزیہ سوال پکے نشتا دا دو خبریں اوکڑے یا ختم نبوت منا او کہ ختم نبوت نمانے بیا جنگ او بیا جنگ وشو. 200 صحابہ کرام پکی شہیدان شو. سمر صحابہ 1200 صحابہ کرام او تابعین شہیدان شول. 700 صحابہ کرام اغچ قرآن حافظان قاریان عالمان وہ
او اویا کسان بدریان صحابه پکې شهیدان شو. ابو دجانه رضی الله عنه بدری صحابی دا په میدان جنگ کې وګړه جوړ کړې او کندې وکیندله او خپل ځان دې سینې پورې پکې خخ ملګرو ورته وې ابو دجانه دا دې څوک ابو دجانه وای دې جنگ کې لفتح نه بغیر واپس نشتا دا ځان مې زکه خخ کو چې ترابه جنگ کوم چې پکې شهید شم چې دا جسم میں حرکت ہونے کی چې په دې ځای باندې یا شهید شم یا فتح او شهید شم. عقیده ختم نبوت باندې امت مسلمه مفاهمت نه ده کړې ځکه چې دا بنیاد ده دا اساس ده که په دې بنیاد باندې مسلمان سمجھوتا او مفاهمت وکړي نو د دین اسلام ټول امارت منهدم کېږي ټول امارت ختمېږي. ځکه چې یو سړی د پیغمبري دعوه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس یو سړی چې د پیغمبري دعوه وکړي نو هغه به بیا د وحي دعوه هم کوي چې په ما وحي راځي پیغمبر باندې وحي راځي که نه نو چې پیغمبري دعوه یې وکړه بیا به دا دعوه هم کوي چې په ما وحي راځي نو د قرآن کریم حیثیت ختم. او چې کله پیغمبري دعوه وکړه او په ده څوک ایمان راوړي هغه به بیا صحابه هم وي نو د صحابه مقام ختم حیثیت ختم. او د ده ښځې ته به بیا خلک ام المؤمنین وایي زوجه مطهره وایي نو د ازواج مطهرات حیثیت او مقام ختم. او د ده کور والو ته به خلک بچو ته به خلک اهل بیت وایي نو د اهل بیت مقام ختم. پورا دین امارت ختمېږي. غلام قادیانی پیغمبری دعوه وکړه او دا کتاب پیش کړ تذکرہ وحی مقدس دی کې لیکلي تذکرہ یعنی وحی مقدس دا کتاب پیش چې کوم خلکو په دې ایمان راوړل هغه ته وې صحابه دا کتاب د اصحاب احمد جلد نمبر 7 جلد اصحاب احمد یعنی هغه کسان چې غلام قادیانی باندې ایمان راوړی دغه ته هم څه لیکلي دي اصحاب. او په دې کې لیکلي دي اول نمبر کس وای حضرت ماسٹر عبدالرحمن صاحب جالندری رضی الله عنه صحابه و مقام ختم. نو چې صحابه دې هم میدان وباسل صحابه په مقابله کې د نور صحابه راوستل قرآن په مقابله کې د کتاب راوستل پیغمبر په مقابله کې پیغمبر نو څه پاتې شو ټول دین امارت ختم شو. دې وجه نه عقیده ختم نبوت د اسلام اساسی او بنیادی عقیده تاریخی اسلام و دې خبره گواه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تابعین رحمهم الله تر نن پورې امت په دې عقیده باندې مفاهمت نه ده کړې. دین اساس دا شهرک دا رگ حیات تا دی اسلام کدا رگ حیات او شهرک دے کٹ شو نو ہر سے ختم شو. تاریخی اسلام کو دے خبر گواہ نو دی ما عزت مندوروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہو سیکون فی امتی کذابون 30 کلهم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. درے خبریں نبی علیہ السلام کو دی حدیث کے اوکڑے سو خبریں اوکڑے درے خبریں. اولا خبر ادا چھ زا آخری نبیم مانا پس بلسوک نبی نشت زا آخری نبیم مانا پس بلسوک نبی نشت. او دوما خبر ادا چھ مانا پس سوک دے پیغمبری دعوو کی آغا کذاب دا آغا سوک دا کذاب 30 کذابون. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی سوک چی مدعی نبوتنا دلیل اغواڑی یا موجزہ ورنہ اغواڑی رو دی دلیل او دی موجزے غختن کہوئے کافر شا. ذکر چی دی نبوت امکان نشتا او چی دی دلیل یا موجزہ وقتلا نو دی نبوت امکان تسلیم کدے دی وجہ ندے کافر شا. حضور علیہ السلام چی فتوہ ولگا ولا 30 کذابون سوک چی دی پیغمبری دعوو کی آغا دروغ جن دا آغا کذاب دا چی پیغمبر فتوہ ولگا ولا اوز دی دلیل غختل ضرورت پاتے نشو اوز دی دلیل ضرورت نشتا
کم سړي چې د پیغمبري دعوه وکړه د هغه د دروغجنوالي دپاره د ده دا دعوه دلیل ده چې دا دعوه یې وکړه دغه دعوه دلیل نه دی د خبرې چې دا دروغجن ده ځکه چې موږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې 30 کذاب. او درېیمه خبره نبی علیہ السلام دا وکړه چې 30 کسان به داسې راځي. څومره کسان به راځي؟ 30 کسان. د پیغمبري دعوې وال په زرګونو خلک تیر شوي دي، په زرګونو به راځي، خو چې دا نبی علیہ السلام فرمایي چې 30 کذابو دې نه هغه 30 مراد دي چې د کومو فتنه به عالمگیر شهرت حاصلوي داسې به 30 کسان راځي. نو درې خبرې وکړې. جزاک الله. درې خبرې وشوې. زه آخري نبی یم، ما نه پس د پیغمبري دعوې کوونکی کذاب ده او داسې دروغجن به 30 کسان راځي. امت خبردار کړ ای زما امتي چې په غفلت کې پاتې نشي. 30 کسان دي پیغمبري دعوه به کوي، سبا ستانه مخکې تیر شوي، سبا وروستو راځي چې د نبي علیه السلام یو امتي هم د دې عقیدې نه خالي و ذهن پاتې نشي. که په ځنګل کې، که په غره کې، که په صحرا کې وي چې دته دا عقیده معلومه وي چې محمد رسول الله آخري نبي ده. ځکه چې 30 کسان دي راځي به دا خدای خبر د نور به څوک راځي، کم به راځي، خو 30 تعداد به پوره کېږي. زمون د ایمان او زمون د اسلام حفاظت وکړه. الہ العالمین زمون د اولادونو حفاظت وکړه. الہ العالمین زمون د زنانو حفاظت وکړه. الہ العالمین زمون د عقاید او د نظریاتو حفاظت وکړه. الہ العالمین د کوم ملګرو چې دا محفل جوړ کړی دی، دا مجلس جوړ کړی دی، د لپاره کوم هلې ځلې کړې دي، خصوصا قاری رشید احمد صاحب او داغه پوره ټیم الہ العالمین دا غي دا جهود په خپل دربار کې قبول او منظور کا. الہ العالمین د دې په عوض کې د دنیا او د آخرت خوشاله ورلور کا. الہ العالمین